بسم الله الرحمن الرحیم. د تاریخ اوسه په سلسله کې موږ د جناب عبدالسلام خان صاحب سره ملاقات جاری ده. د هغې نه موږ بنیادي څه تپوسونه هغه کوو. هغې کې اول پوښتنه دا ده چې مولانا محمد عمر خان بابا کوم چې د دې نیکو محترم یو ډېر لوی عالم و، د هغې په باره کې زموږ د دې نه کوېسچن دی. بل دا چې اوسې سره د دې بنیادي تعلق هغه څه په اوسې کې جایداد څومره و، اوسې کې څومره مساجد او څومره ځمکې دي د مقبرو دپاره او د نورو ادارو دپاره هغه دي وقف کړی وی چې هغه موږ سره دې شیر کړي. محمد عمر خان د دوست محمد خان زوی او په اوسې کې په یو ورځ باندې په دواړو وروڼو پسې پلار 900 کنال ځمکه چې کوم دی نو انتقال کړی و. په دې کې دوست محمد خان چې محمد عمر خان 14 اجرې ځمکه مقبرې له ورکړې وه. په کلي کې غټ جومات جوړ کړو او هلته کې به زمینداري کوله او یو ډېر لوی عالم و. هغه وخت کې چې کوم دی نو د دیوبند ته تللی و او هغه ځای نه فارغ شوی او بیا دلته ګډګي دولتځای ته راغی. دلته کې چې کوم دی نو خپله زندګي تر اخره پورې دلته کې و. اوسې بانډه کې یو ورځ زه خپل ځمکو تماشې له تللی وم، هلته خلک راغونډ شو. هغې ویل چې یاره زمونږ تر جومات ضرورت دی. بس ما سره خپل ناظر هغه ته ما ور وړه دی لختي نه دلته کې ودرېږه بانګ ووایه بس دغه ځای کې دي ته بې کچه م ورته راکړه. اوس خدای خبر چې هغه یو کنال دی یو نیم کنال دی هر څونه څه دی او دا به زما خیال دی و به 84-85 او داسې به و. مولانا محمد عمر خان چې کومه ځمکه مقبرې له ورکړې وه هغه اوس په دغه خورو کوټو کې سید آباد سر دغه را د هغې پکې جنازګان دی. اوس هم د هغې چې کوم دی نو دغه را فل ډکه شیم لا نه اوس هم نیمګړې ده. دغه شانته کې په بوټسیري کلي کې 84 کنال 14 مرلې ځمکه چې کوم دی نو مقبرې له ورکړې ده. په هغې کې یو جومات هغه ورکړی خو بیا پکې هغې کې دشمنۍ راغلې نو هغه یو جومات بیا نیم کړ نو اوس هلته کې 2 جومات هغې ورته برخ جوماتونه وایي. مولانا محمد عمر خان په کور کې د هغه خپله یو ډېره لویه لایبرري وه. په هغې کې به ورسره چې کوم دی د غټ غټ علما جید علما به راتله، بحثونه مباحثې به یې کولې او شاګردان به ورسره ناست وو. بیا بس دغه قسمه خراب و چې هغه په کورنۍ کې علم چا نه کړی او د هغې په وجه باندې د هغه لایبرري زموږ نه ټوله چې کوم دی نو ګډه وډه شوله. اوس چې ته کتاب 2 کتابه کوي نو هغه به یې که نه نور کتابونه ضایع شوي دي. مشران دا خبره کوي چې مولانا محمد عمر صاحب د جایداد سره سره صاحب قلم او ډېر لوی لیکوال و. دې سلسله کې تاسو څه وایئ؟ نو یو 2-3 کتابونه خو ما په خپله باندې لیدلي وو چې هغه په خپلو ګوتو باندې لیکلي وو په خپل قلم باندې او خو چاپ کړي نه وو ځکه چې هغه وایي دا به زه په یو ځای چاپ کوم. ښه ډېر کتابونه یې لیکلي وو خو بس عمر ورسره وفا ونه کړ. بیا وفات شو بس هغه چاپ نه پاتې شو او هغه چې دا څنګه نور کتابونه ضایع کېدل داسې پکې هغه هم بس ضایع شو. تاسو هم د هغې یو کتاب شایع کړو دا کم؟ د هغې هغه تقریبا څه په 70s کې و نو چې اوس ما دا خو پوره دغه یېر دی خو په د 70 دهایي کې لکه چې کوم دی نو هغه ما شایع کړو. وړوکې کتاب و یو وړوکې پمفلېټ غونته. دا لیکل چې کوم دی نو دا زموږ خانداني عادت دی. لکه دوست محمد خان د خپل حیات څومره سوانح حیات چې کوم دی نه یې لیکلی دی. بیا د هغې نه پس د هغه زوی محمد عمر خان لکه لیکلی دی د هغه کتابونه هغه په خپله باندې لیکلی دي خو شایع شوي نه دي. بس لکه شایع کېدو نه دغه شوي زر وفات شو بس بیا هغه دغه نه پاتې شو. زما د نیکه محمد عمر خان بل مشر ورور ضبط خان نو چونکې زما مور او د ولی محمد خان مور سکه خویندې وې نو ما ته به هغه ترور خبره کوله چې په اوسې کلي کې په منځ کې زموږ یو کور انبار به ورته یا ګودام غونته کې مو بیا اخر کې نو ضبط خان به د خپل کور نه د هغه باغونو نگراني کوله
او دا اوس چې موټروی ورسره خواته تېره شوې ده نو د دې باغ کې ما ته اترو وویل چې دا هغه وخت کې هغه څه ډریپ سیسټم ورته کېږي هر یو ډکي سره یې منګي کړو هغې نرۍ سورې کړو نو سړی به راته او هغه به مشک به ورسره و هغه به یې ډکولو منګي او هغې نه به ورو ورو هغه دغه کېده اسیب هغه ډکې به په اوړي کې چې کوم دی نو جمدی و دا دومره مودې باغ دی 100 نه به سیوا وي ما خیال جی بالکل ستاسو د مشرانو کې د نیکانو کې والد صاحب دې کې حج لا یو عملیات دي ټول محمد عمر خان ونوتلی او دغه دوست محمد خان خو ما ته یاد دی هغه خو په ما خیال په 24 خو شاید دغه کې حج ته تللی عمر خان بابا د ازدواجي ژوند په هکله تاسو دغه دوه ټبر یو چې د دیوبند ته لاړ نو د چونکې د ماما هلته کې یو اشرف خان نو د هغه لور یې وکړله نو د هغې نه یو نارینه اولاد و سکندر خان نوم یې او یو یې چې کوم دی نو زنانه اولاد او د دویم ټبر نه چې کوم دی دلته زموږ د خپل فیملي کې کپورخیلو کې ده او د هغې د پلار په نوم باندې په دې کلي کې یو محلم د خانګړی ورته وایي نو د هغه چې کوم دی نو لور یې کړې وه نو د هغې نه بیا 3 زامن او یو لور وه یو عبدالقادر خان یو عبدالغفار خان یو عبدالمانع خان او یو لور یې هغه د کوټې په باباجي په رواره باندې چې کوم دی نو واده و ستاسو ستر نیکه چې جناب دوست محمد خان بابا د هغې د خپلې علاقې لپاره او د دې کلي امازۍ لپاره امازو ګړی لپاره څه خدمات هغه هم ډېر زیات خدمات دي لکه هغه په دې کلي کې دننه 4-5 جوماتونه وقف دغه کړي دي دلته کې چې د هندوانو مندرونه د سیکانو د ګوردوارې د زرګرانو د جماعت خانې ورته وي دا دې لپاره چې کوم دی نو ځمکې وقف کړی وې او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې په یو جومات باندې د دوست محمد خان نوم نشته دی نه دی خوښ کړي چې لکه دی دغه او سخي دونه و چې لکه د حجرې نه به راوته دا مشران به خبره کوله جومات ته به چې ته نو دا خلک به ورته په لاین باندې ولاړو او پیسې به ورکولې او په اخیرنۍ چې کوم سړی به اخیرنۍ پاتې و که لکه بس بیا به جومات ته انټر کېده نو هغه جیب بیا داسې راولټه کړه ورته بیا چې بس واله لکه دا ستا قسمت دی دا جیب بیا بالکل خالی کړه د دوست محمد خان حجرې ته به چې کوم دی نو دا هغه زمانې څومره شخصیات چې به کوم وو هغه راتلل وله او د ملک او بین الاقوامي دغه به ورسره چې کوم دی نه باس مباحثه به په مسایلو باندې په دغه باندې کوله جنګ ازادۍ کې لکه د پاکستان جوړېدو کې ډېر لوی کردار و او ما ته تره یو ځل خبره کوله چې صاحبزاده عبدالقیوم خان راغلی او په کومه کرسۍ باندې چې هغه ناسته کړې وه نو هغه تقریبا په 70 یا په 69 یا په دې کې چې کوم دی نو تر هغې پورې زموږ په سټور کې پرته وه او بیا هغه چې یاره زه پرې پوه نه شم چې هغه څه شوه په دغه سلسله کې چې کوم دی د دغه خدماتو په باره کې زمونږ مشر تره ولی محمد خان چې کوم دی نو په د قیوم خان په اسمبلی کې MLA او د هغه سره چې کوم دی په اسمبلی کې به ناست و او په ډېر لوی اکثریت باندې چې کوم دی نو کامیاب شو باچا خان بم چې کوم دی هم د دې د پاکستان د آزادۍ پر تحریک په سلسله کې چې کوم دی نو دوست محمد خان له راغلو او بیا هغه تر تقریبا تر د وفات نه لږ مخکې چې کله د کالاباغ ډیم د تحریک هغه شروع کو په دغه سلسله کې تقریبا 2-3 ځله زمونږ ځای ته راغلی باچا خان په خپله باندې د خدماتو په سلسله کې په 1954 تر 57-58 پورې لکه زمونږ د ډېر لوی خوړو په دې باندې پول نو دا دی به زنانار څوک به چې کوم دی نو دغه تللی پورې وتې به په اوبو باندې ټانګونه به یې کوزولې ځکه چې ټانګه به بیا نه شوه ختې دوست محمد خان وسیع چې کوم هغه چیف انجینیر و د هغه نوم عبدالصمد خان د مردانو او هغه چې زه د نیکه کلي ته
پول جوړوم نو دا په خوړ باندې دا غټ پول چې کوم دی نو دا په 54 تر دغه 56-57 کې دا پول چې کوم دی نو دوست محمد خان جوړ کړی دی. نو په هر دور کې مونږ چې کوم دی نو د عوامو خدمت کړی دی. انشاءالله بیا به هم کوچ جم دي. زما نیکه محمد عمر خان چې کوم دی د علم سره سره حکمت هم لږه کړو او د دې ټولې علاقې خلک پراته او ورله به دوايانې د کولې نسخې به ورته لیکلې چې دا داسې جوړه کړه دا داسې جوړه کړه. ایون دا چې ما ته په خپله باندې یو کیسه یاد ده چې یو سړی په ټوپک باندې چا ویشتو په زرهدار ټوپک او د هغه زخمونه بیا نښه کړې په کټ کې راوړو او بیا ورته زما نیکه چې کوم دی نو هغه محمد عمر خان هغه ورته دوايي دا کړه او ورته د دې د پلستر به په دې باندې کېده. زه په خپله باندې په وړوکوالي باندې یو ځل زما قبض شو ډېر سخت او د مولو په ذریعه باندې لکه مال به مولې راکولې بیا دا خوره د هغې په دغه باندې زما علاج کړو. د دې نه علاوه شیخ عبدالسلام یو عالم دین لوی هغه به چې کوم دی نو زما نیکه سره خط و کتابت او د تلو راتلو رابطه هم ساتله. ګوهرمان صاحب سره د جماعت اسلامي کې یو ځل په چندې پسې ګرځېدم په بازار کې د دې کلپاڼه سره دنګ دنګ دوکانونو سرې پوڼه په هغې کې یو سړی ګوهرمان صاحب وله لاړه ورته ویې چې یاره چندې دغه ناست و هغه د چیو انتظام کو. نو مولانا صاحب ما نه تپوس وکړه چې سلام ستاسو په دې کلي کې یو زما یو استاد او و خو هغه ډېر لوی خان خو لکه علم یې کړو ما ورسره کتاب دوه ویلي نو ما ورته یاره چې ستونی مې ویل محمد عمر خان نو بیا ما ورته زما نیکه نو ما ته چې ښه دا ته ناشنا خبره دې وکړه نو بیا به هغه زما ډېر زیات احترام کو هغه به یې کوم ما به ورته مولانا صاحب زه ګوره ستا وصیفه دی خو هغه بیا زما ډېر زیات احترام به کو ما ورته ته ما شرمنده کې نو ما ته نه دا خو زه ستا دغه نه کوم دا خو زه د خپل استاد احترام کوم. نو عمر خان صاحب طرف څه نور شاګردان معلومات شته؟ یاره نور راته داسې راتله ډېر زیات دغه شاګان دی افغانستان نه بره ولا ډېر راتلله. یو فوټو کې ورسره یو نغر یو استاد دی ورسره نو یو مشر سړي ته ما هغه فوټو خو نو هغه ما ته چې دا د کابل یو استاد و طالب و د خان بابا سره به سبق ویل نو هغه وخت د کابل نه یو دوه خو زما مې یاد دي خو هغې ته خو بچا نومونه نه اخیسته خو بیا دا لغمان دی نو هغه ته بیا لغمان استاد وی او بل ته بیا کابل استاد. بابا جی په کوم سن کې وفات شوی عمر خان بابا؟ په 6 جون 1965 کې. 1965 او هغې باندې جنازه چا کړې؟ جنازه خو ما ته خو پوره یاد نه لري خو یا زمونږ د کلي سابق صاحب عبدالخالق صاحب نوم یو او یا چې کوم دی د ادینا یو د هغه یو شاګرد و د هغه سره به سبق هم وی او ډېر بولته راته خو ما ته پوره علم لکه د دې نشته.